एक बात से घबराता हूँ बस, कब्र से घबराता हूँ। نبی علیہ السلام یو ورځ فرمای دا چلو کو دی خو ګوري دا چلے یو لاس په دې سر باندې کې خودو او بل لاس داسې وګت او داسې وګت کو او صحابه ته وای دا پیجنې دا سدي دا ما چې دا کوم عمل وکړو صحابه فرض کوي اے د الله رسول الله او دا غ رسول خپويږي نبی علیہ السلام فرمای دا د انسان مرگ دے مرگ گھنٹہ پستے مرگ 2 گھنٹے پستے مرگ یو منٹ پستے مرگ سبا دے مرگ بل ورځ دے دا د انسان مرگ دے پسر پروت دے او دا لاس اوګد دا د انسان امیدونه دی جی زه هویم زبا غټېږم زب خپل مستقبل برابروما او زما مستقبل بسی مستقبل کې چاته ونه درېږم او مرگ زما جی او څو ورځې پسې مرگ زما را روانه ورځ کې مرگ زما را روانه هفته کې مرگ زما را روانه میاشت کې لیکلی مرگ زما را روان کال کې لیکلی جناب نو دا کم کس چې دنیا نه لاړی عمر سے الله دې هغه سفر د آرام او د راحت کا تاسو وکتل جی دنیا دا داسې عجیبه سیز ده داسې عجیبه دوکه ده چې یو پیر وغورځېدې بس خبره ختمه جی دا یو چانس دی لیبلوکم ایکم احسن عملا تاسو ټول ما په امتحان کې پیدا کړی اکو غریب دے امتحان کې دے اکو مالدار دے امتحان کې دے اکو ځوان دے امتحان کې دے اکو بوډا دے امتحان کې دے دا ټول خلق به دنیا نزی علی رضی الله تعالی عنہ چې کله په خپل لاسو فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل لاسو قبر ته کوزه کړه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ السلام ډیر نازبینه لور او ډیر محبت په سره کو او سشپږ میاشتې پس فاطمه رضی الله تعالی عنها په نبی علیہ السلام پس وفات شو او د دنیا نه لاړه فاطمه صاحبه چې خپل خاون علي صاحب کوزه کړه دی قبر ته کوزولې سوی من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق او یو عجیبه خبره کوي ان افتقادي فاطمه بعد احمد دلیل على الا يذوم خليل اے خلق واوري دی لاسونو محمد صلی الله علیه وسلم هغه هم قبر ته کوز کړو نن دی لاسونو فاطمه هم قبر ته کوز کړه اے ما ته پته ولګېده په دنیا کې هیڅ یو جوړي دا نشي پاتې کېدی په دنیا کې هیڅ دوستان دا همیشه نشي پاتې کېدی نن زما او د فاطمه جوړه دا نیمګړې شوه نن دی لاسونو د دې نه مخکې د فاطمه پلار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قبر ته کوز کړو نن دی لاسونو فاطمه هم قبر ته کوز کړه بس ما ته پته ولګېده دنیا دا ډیره عجیبه دنیا ده دا ډیره مکاره دنیا ده دا ډیره خاموش دنیا ده دا دې کې هیڅ یوې رشتې دا روغې نشي پاتې کېدی دې ټولو کې به توړ لازي نو غرض مې دا دی جی عمر صاحب چې دې کوم سیس طرف ته اشاره کړې قبر الله اکبر کبیره زما نبي فرمایي قبر داسې یو ډیرې مه ګڼئ دې کې دننه ډیر هلچل سټارټي دا یو دننه ځان له دنیا ده دا د خاورو ډیرې دا د جنت یو باغ دی یا د جهنم یو کنده ده کاش وای ما به تاسو ته ښودلی وی ما به سوال کړی وی چې الله دې خلکو ته د قبر عذاب وښایم وای تاسو به د یرې نه خپلې مړي ښخول پرېږدئ نو غرض مې دا دی جناب ډېر زر د چې موتا به ډډې لګو خپل صحت کې داسې عبادت وکړو هسې نه چې پرېوځو او بیا وایو ای الله موقع راکړې زه درته قسم خورم یو کس وفات شوی د هغه په مرګ کې 20 ورځې دي 20 ورځې او موږ وله لاړو الله دې وبخي ډېر عجیبه انسان و ډېر خوږ سړی و جي 20 ورځې په مرګ کې پاتې وي او چې موږ یې تپوس لاړو نو زما په دې اوږه باندې داسې لاس کېښودو او ما ته وایي اختر علي موږ چې هغه د الله په لار کې وتي وو د هغې څومره ټایم وشو ما ورته ویل چې دومره ټایم او په دې سترګو نه اوښکې داسې را روان وشي الله اکبر کبیره او څه وایي دعا وکړئ چې الله ماله صحت راکړي چې د دې بیمارۍ نه زه پاسمه بیا به زه ټول عمر د الله جل شانو تابعداري کوم ټول عمر به د الله عبادت کوم پته ورته لګېدله وه ډډه مې ولګېده
او بس دا زما آخری آرامگاه تا او دا زما آخری سفر دی. نو غرض می دا دی جی الکیس من داد نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل من هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړي. او جناب مایکل جیکسن څومره لوی انسانو چې هغه په اشاره به ټوله امریکا کېناسته او پاسېده او هغه چې کله مړ شو ټولو امریکې والا جړل. آیا هغه د خپلې عهدې د مرګ نه بچ کو؟ د خپلې عهدې او روب او دبدبې د مرګ نه بچ شو؟ آیا فرعون انا ربکم الاعلی زه رب یم غټه، آیا هغه د روب او دبدبې د مرګ نه بچ کو؟ آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره لوی مقام دی په کائنات کې هغه خپل مقام د مرګ نه بچ کو؟ اے محبوبه تا به دنیا نه رخصتومه نور به رانه څوک بچ کېږي. غرض مې دا دی ډېر زر دا کوم ښایسته بدن چې دی په دې کې به راپسې چینجي لګي، دا خپله خېټه به موچ وي په دغه قبر کې، د بل ځای نه به چینجي نه راځي جي، دا خېټه به موچ وي او د دې نه لاندې به دا اوبه روانې شي او په دغه اوبو کې به راته الله وی نه کوي. د خپل بدن نه پیدا شوي چینجي به هم چیچي، د خپل بدن نه زما د بدن نه پیدا شوي چینجي به په ما اړم شي او ما به خوري. زما حسن ختم، زما هغه لچک، زما هغه بدن چې معاشره کې به ما د زیب و زینت هغه اسباب په سازول هغه به جي په دغه قبر کې بیا څه پروت دي، بیا به یو وحشت دي، بیا به رانه خلک یریږي او قدمونه به ختم شوي د خلکو نه وي په ما چې خاورې راواړی قبر کې. نو دوه فرشتې به راغلي من ربک، رب دې څوک دی؟ قسم دې مونږ ټول په دوکه کې پراته یو، لا اول زه پسې تاسو ټول الا کو څوک تقوا او پرهیزګاري اختیاروي او د الله بندګي کوي قسم دې دغه کې نجات دی. په دې څیزونو کې نجات نشته. دا لږ له لعب دی، دا لږ روب او دبدبه ده، دا دوړه ده دنیا زر ده چې پته ولګي دوړه ختمه شي، څوک په خر سور دی او څوک په اس سور دی. نو غرض مې دا دی جناب پته نه لګي د مرګ صحت کې مونږ او تاسو نیک اعمال وکړو، هسې نه چې پرېوځو او خبره بیا ختمه شي جي. الله جل شانه دی څومره مردگان دنیا تلي او سره د عمر صاحب الله جل شانه مغفرت کامله تامه نصیب کی. څومره فوتګیان چې شوي الله دې ټول اسلام حالت تلي، الله دې ټول مغفرت نصیب کی. او الله مونږ له هغه ټایم کې مر راولي چې ته مرانه به کې راځي او ستا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به کې راځي. اے الله اخر خاتمه ختمه کې الله ته زموږ مل شربه